وی وخت به ثابت کی چې غلام څوک دی، توپان څوک دی او چغې د هرې خولې به واورې په مونږ ګران څوک دی او ستا ذهن بند دی، ستا په سترګو د غرض پټۍ دي او بې عقله سوچ وکړه چې ګټه څوک تاوان څوک دی. دا چې کومه ویډیو د ملګرو نو دا د دې خبرې تصدیق ورکوي چې حالات بالکل سازګار دي. بیا عمران خان چې په بنیګاله کې کومې خبرې کړې دي د وکیلانو سره نو ګورئ هغه هم د اورېدو دي او هغه به در سره د دې ویډیو په اخر کې شریک کومه. خو چې کله هم عمران خان بنیګاله ته لاړ شي نو دا د پی ډي ایم دپاره د خطرې یوه ډېره غټه ګنټي وي، ځکه چې بنیګاله ته عمران خان یو ځلې بیا دوره کړې ده او د دغې دورې حوالې سره یو ځلې بیا ویلی کېږي چې عمران خان ډېر اهم میټینګ کړی دی. عمران خان د هغې خلکو سره میلاو شوی دی چې پی ډي ایم والا یو ځلې بیا د پریشانۍ ښکار شوي دي. حسن اقبال چې څنګه ملګرو دغه الفاظ مخې ته راوړه چې په سی پیک کې د عمران خان ډېر زیات لاس تو د ده په بندولو کې، خو بل طرف ته وایي چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهای. نو دلته که حسن اقبال ملګرو دا الفاظ راوړه نو بل طرف ته پې د چین نه هغه ګلاباري شروع شوه چې د دوی سوچ هم نه نو ځکه حسن اقبال چې کوم دی نو هغه هم یوټرن واغستو او هغه چې کوم الفاظ راوړه نو هغه هم واپسي د عمران خان په حق کې نو هلته کې د چین والی ورته وویل چې یاره عمران خان چې کوم کردار په سی پیک کې ادا کړی نو دا د اوسه پورې یو وزیر اعظم هم نه دی ادا کړی، ځکه چې د کرونا کم حالاتو د هغې باوجود هم عمران خان دغه د سی پیک چې کم کار دی نو هغه ودرولو ته نه دی پرېښی. بل طرف د ملګرو زمونږ د ملک وزیر اعظم شهباز شریف صاحب چې کم ټیوټ کړی دی نو هغه هم د حیرانتیا دی، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل باندې داسې ټیوټ چا وکړو. هغه ټیوټ څه دی ملګرو د جناب جنرل عاصم منیر صاحب په باره کې دا خبره وکړه چیرې د ده ژوند ته ډېره زیاته خطره ده او په ده باندې یا خودکش حمله کېدو واله ده یا چې هر څه دي مخکې نه پیشنګویي ورکړه. نو د دوی نه هم په خپله باندې اوس وارو پار خطا دی چیرې موږ کم داسې کردار راوړو چې په هغې کې موږ عمران خان راګیر کړو. نو دلته کې دغه پیشنګویي ورکړه نو تاسو ته خو څنګه معلومات دي ملګرو چې په پاکستان کې څه خبره وشي نو هغه ډایرکټ هغه اف آی آر په چا باندې درج کېږي هغه په عمران خان باندې درج کېږي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بېشکه عزت ورکولو والا او ذلت ورکولو والا هغه لوی رب دی. دلته کې ملګرو ماته د چا د جناب شیخ رشید صاحب په اختر کې چې هغه کوم ویډیو جاری کړې وه نو هغه ډېره د پوینټ وه او کله چې هم د شیخ رشید صاحب بیان راشي نو هغه زه ډېر په توجه باندې اورم او هغه خبره 100% نه 100% 10 بالکل ټیک ټاک وي. شیخ رشید صاحب څه ویلي ملګرو په دې اختر کې ډېرو ملګرو به هغه ویډیو کتلي وي او که نه کتلي نو زه درته وایم شیخ رشید صاحب چې کله دا د جولای میاشت شروع شوه نو هغه دا بیان جاري کو چې د جون میاشت د پی ډي ایم وه او د جولای میاشت به د چا وي هغه به زمونږ وي. نو څنګه چې تاسو وکړه آی ایم ایف راغلی پاکستان ته بیا د عمران خان خواله خصوصي راغلی نو دې یو ډېر عجیبه تاثر په دې عوامو کې پیش کو، ځکه چې دلته پی ډي ایم والے لګیا و آی ایم ایف ته مینتونه او زاریګانې کولې او هلته هغه آی ایم ایف راغی د عمران خان په خپو کې پرېوتو. بل طرف د ملګرو په سویډن کې چې کومه بې حرمتي شوې وه نو د هغې دپاره عمران خان کال ورکړی و، ټولو عوامو ته ویلي چېرې تاسو راوځئ. نو دغه عوام چې کوم په مینه محبت باندې راووتل نو دغې دوو پوینټونو خبره بل طرف ته کړه او خبره د چا په حق کې کړه د عمران خان په حق کې. نو نن تاسو کتلی شئ ملګرو چې عمران خان په څومره ښکلي موډ کې څه کوي په بنیګاله کې چکرې لګوي. خو دا ویلی کېږي چېرې زمان پارک چې کومه بنګله ده نو هغه لږه کمه ده او د بنیګاله چې کومه ایریا ده نو دې ته چې کله عمران خان راشي نو هغه بیا په پل پام کې وي. بل طرف د ملګرو مولانا پل رحمان صاحب چې کومه ګیله کړې ده نو د افسوس سره دا خبره کوو چې موږ هم په دې خبره ډېر سخت خفه کېږو چې کله د مولانا پل رحمان صاحب دوی ته ضرورت وي نو بیا یې په منځ کې کېنولی وي، خو چې کله د مولانا پل رحمان صاحب دغه چې کوم ضرورت دی هغه ختم شي نو بیا صحیح بیا مولانا پل رحمان صاحب د خپلې خولې نه دا اقرار کوي چې وجه څه ده چې په دوبۍ کې میټینګ کېږي، پاکستان کې مختلف ځایونو کې میټینګ کېږي او ما ورته نه غواړي. بل طرف ته ملګرو د دې وړوکې غونتې حل دی که چېرې پی ډي ایم والی غواړي چېرې دا د مسله دې حل شي. څنګه چې د عمران خان سره د خلکو مینه شروع شوې ده، څنګه چې عمران خان مونږ ورله دومره کندې وکنلې د هغې باوجود هم عمران خان په هغه کندو کې نه رالویږي نو دوی ته یې وړوکې غونتې طریقه ښایو
ځکه چې دوی خو ځان ته د وخت حکمرانان وایي، خو یو عمران خان ته وار پار خطا کړی دی چې څه چلو کو. نو طریقه یې دا ده څنګه چې عمران خان دغه عدالتونو ته ازیري کوي، نو داسې د نواز شریف هم راشي او عدالتونو ته دې خپله ازیري وکړي. څنګه چې عمران خان دا خبره کوي چېرې زما مرګ او ژوند په پاکستان کې دی، زه انارو نه اخلم، زه بهر ملک ته نه ځم، نو دغه شان د نواز شریف هم انارو ختمه کړي او رادې شي او پاکستان ته دلته چې کوم کیسونه دي نو دې ته د مخامخ شي او جیل ته دې لاړ شي، ځکه چې په هغه باندې باقاعده چې کومه فیصله ده نو هغه سناو شوې ده. دغه شان د زرداري هم خپل کیسونه راوړي عدالت ته چې په هغه باندې کوم کیسونه دي نو هغې ته د مخامخ شي او چې کوم آیین او قانون دی کوم سپریم کورټ دی نو د هغوی له طرفه چې کومه فیصله دي نو په هغې باندې دې ووایي چې بالکل دغه فیصله موږ ته منظور ده. ځکه که دلته تاسو وګورئ نواز شریف په لندن کې دی او کیسونه دلته حل کیږي، نواز شریف په لندن کې ناست دی او هغه دلته نه مکمل کلیر شو. نو که نن د عوامو په زړه کې د عمران خان سره د محبت دغه اظهار دومره سیوا شو چې د پی ډي ایم نه هم وارو پار خطا دی، نو وجه صرف اور صرف دا ده چې دا سړی د عوامو دپاره لګیا دی، دا سړی په آیین او په قانون باندې خپله زندګي تیری. نو عوام ګوري چې د دې سړي د دې وطن سره څومره مینه ده او بیا ګوري چې دغه نواز شریف زرداري او دا نور چې څومره هم دي نو د دوی د خپل وطن سره څومره مینه ده چې هغوی تللی دي بهر ملک ته د دغه کیسونو نه سترګې پټې کړي دي او تللی دي بهر ته. راځئ د عمران خان دغه خبرې واورئ چې عمران خان څه ویلي وکیلانو ته، وګورئ ویډیو به شیر کوئ. د عمران خان دا چې کوم موډ دی او ډېره موده بعد په واک باندې وتی دی نو دا ویډیو ډېره زیاته مزیداره ده. تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټ کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله خان آباد او خوشحاله ساته. اخر کې واز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. دلوي الله پامان. ہمارا وقت آ رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کیونکہ الیکشن اب ہونے ہیں، ساری چیزیں الیکشن کی طرف جا رہی ہیں اور جب الیکشن ہو گیا اس کا اپنا موومنٹ ہوگا. جب ایک قوم کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے نا ایک دفعہ یہ یاد رکھیں، وہ انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ نو آرمی اور فورس کین ڈسٹروائے این آئیڈیا اس ٹائم از کم. یہ صورت یہ جو انصاف کا ہمارا آئیڈیا اور آزادی کا یہ لوگوں تک پہنچو. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بکلا میں سب سے بات کرو کچھ آپ نے آگے رہنا ہے سب کیونکہ ہے انصاف رول آف لا کی جائے رول آف یہ لڑی جائے گی. رول آف لا کو ڈیفینڈ کرتے ہیں بکلا اور یہ لڑی جائے گی بارز کے اندر بھی اور عدالتوں کے اندر. اور ماشاءاللہ ہمارے میں خاص طور پہ آئی ایل ایف کے جس طرح ہمارے آئی ایل ایف کے لوگوں نے مقابلہ کیا مشکل ترین وقت آئی ایل ایف کے تعلیم لوگوں کو نکالا ہے، جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا اور جنہوں نے جیلوں میں ڈالا اور ہمارے کارکنوں کو. تو آئی ایل ایف کو تو میں خاص آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن یہ جو اگلا آپ کے 3-4 ہفتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے الیکشن سے پہلے، تو اس میں آپ کو سب کو الرٹ رہنا چاہیے. عدالتوں کے اندر بھرپور طریقے سے آسن تم ساروں نے تم پہنچے ہوتے سب نے شرکت کرنی ہے. یہ جو اب کل سے شروع ہوگی ہماری گیم اور پھر 12 کو بہت امپورٹنٹ دینا ہے. 12 کو ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی تیزی سے ٹرائل چلائی جا رہی ہے، اس میں کلیئر ٹرائل نہیں مل رہی ہوتی میں اس میں ساروں نے شرکت کر دی ہے. بڑا اور میرے میں کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی.